ستا دې هم الله چې ته په څه حاجت ته دا کار کوې الله دې ستا حق حاجت حاصل کړي. خدای دې زموږ تاسو چې په څه حاجت ګرځئ خدای دې دغه خلکو په زړونو کې واچوي چې موږ سره مدد وکړي. بابا مړ شوی دی؟ ای هی مړ دی. مړ دی؟ ته پسې خفه یې؟ ولې ژاړې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو علاقه ده چې د سوات په سوات کې ده د چارباغ په چارباغ کې ده د داروغانو راغلیو داروغانو ته د کاکا کره د کاکا یو پروګرام مخکې کړی تقریبا په ګرمۍ کې او د بابا یو بچی لاړ وفات شو په هغه په کور کې 2 معذوره و په ټایم باندې یو ماشوم وه هغه سپینګیری بابا و په دادی باندې مشهور و خپل نوم یې شیر محمد و ما پروګرام کړی چې دا سپینګیری د مزدورۍ نه دی دی د کار نه دی په دې کور کې یو غریبي ده یو غربت دی یو درد دی هغه بابا ته وشو د خفګان نه د زړه اټیک چې کله هم د زړه اټیک وشو هغه سپینګیری شو بیمار موږ راغلي او پروګرام موږ زموږ د پروګرام مقصد دا و چې دا دی د زړه بیمار دی سپینګیری دی کو څوک هم د سره داسې یو د الله د رضا دپاره ښه کول غواړي نو دا سپینګیری کار له کوبوځئ په پټه سترګه په چپه خوله دله یو شی په لاس کې ورکوي چې زه خپل بچو له په ماښام سیر وړواله راغلیو د هغه غمسبلې کړې له چې نن دادی خو په کور کې نشته د هغه سره تړلی یو لوی غم دی راځئ زموږ سره اوسئ. کیمرامینه د دې کور درو دیوار راوله دا چاپیرچل راوله چې دا کتونکی ویني. صاحب دنیا ډېره زیاته ترقي وکړه او ډېره زیاته اډوانس لاړه موږ ته خو لا خپل د کلي کوڅې هم نه دي معلومې چې خدای دا لار چېرته تلې ده راغلي وو د دادی کره یو غمزه بلې کړې ده جي د هغې یو درد تاسو ته ږدو دا قطار ماشومان چې تاسو ګورئ جي دا د دادی بچي دي دا خور جاړي د ده د هټ کې زما د غوږونو نه راځي خو دا یتیمانان دي په دې کور کې یو پریشاني ده یو تکلیف دی یو غربت دی بیګا هم خبر شومه چې دو وږي زه هم کو دو په لوږې ګېډه شپه وکړه زما دې په خدای قسم وي زموږ نه به الله پاک د دې خبرې تپوس کوي په موږ باندې به یو عذاب راشي عذاب ولې چې دا یتیمانان دي دو په موږ باندې ډېر زیات حق لري خورو راغلي تعالی ته ولې غم کې ولې ژاړې؟ ورورې خاوند مې اوس سپینګیری یو کال مخکې ورته دړه اټیک شو بیا د بچو د مزدورۍ په غم کې هغې کې تل مزدورۍ کې اټیک ورته شوی دی حق رسېدل دی او دې ماشومانانو له راویستی دی دا کور یې ځان له پاسه چاته اچولی نور نه پرې سر شته نه یې ورونه شته ژمې دی یخني ده هسې خور دا راته اوس خرچم په کور کې نشته څه شی په دې کور کې نشته دی ولې چې زموږ نور پیداوار څوک شته دی نه دا ماشومانان دادی په سپینه ګیره دیاړۍ له تل او دیاړي کول هلته مړ شو
دیاړۍ لتلې او دیاړۍ شروع کوله مړ شو. اټیک کور کې دنده هم څوک جاړي چغې راځي دننه یې بله ښځه ده لوڼه دي وی لوڼه دي وایي لوڼه دي دا جاړي دا لوڼه دي وی لوڼه دي ټولې واده دي د بچو خاوندانې دي چې کور ته راشي دلته زما کار د خوراک ول هم څه شی نشته دی له کډو خاوندانې دي د لرې لرې نه راځي او اوس خو د پلار غم جمع دي څه خورې شي دي څه بیا راځي او بیا ځي راځي نو ټول مجبوري ده هغه څه شی ورسره نشته دی هغه خدای ټیم پوره کړی و دغه د اول یو زوی ته اټیک شوی په 12 کال ړوند و بل ته اټیک شوی دا چیټونه دغه پراته دي خور دا راته ووایه بابا خو لاړ وفات شو ستاسو خو د ګټې څوک نشته دا 4 ماشومان دي دا خو د ګټې هم نه دي معصومانان دي دغه معصومانان دي وی لوڼه واده دي کډهدارې راځي کور ته بوډا سړی او مخکې خو به یې کارونه کول ولې 5 کال و چې د کار نه و اوس پې خو کال مخکې اټیک شو او اوس پې نه بیا چې مزدورۍ له لاړو هلته پې اټیک هلته وفات شو یو نیم کال به قرضدارې هم د پیسو اچھا خور څونه قرضدار دی نو یاره 2 کالو لاکو پورې ماشاءالله چې قرضدارې دی خور دا راته ووایه په دې کور کې دا نغرۍ څنګه چلیږي دا خرچه او دا لوڼه یې راغلي دنده جاړي ناستې دي زه د اواز اورم دا درد او دا چغې زما د غوږونو نه راځي په دې کمره کې ناستې دي چې دو ته ما ته ښکاري دا پلار یادېږي دا پلار والا یادېږي دغه ځای یو ځای نه بل ځای نه به خرچه پیدا کوله نو خو خدای وفات کو ذاتي د ګټې څه شی نشته دی وروڼه هم نشته دی 1-2 عاجزانان غوندې په کوستان کې دلته څوک هم نشته مونږ خو خپل د تره سره پاتې کېدلو هغه سر زموږ د کور د مرګتیا هم څوک نشته کتونکو دا په دې پروګرام کې تاسو دا زوړ پروګرام وګورئ دادی چغې وهي چې زما د توړې د وړو وس نه کېږي بچي مې وږي دي او سپین ږیری راځي لږ دا پروګرام صاحب وګورئ بیا خبرې کوو ایډیټر دا پروګرام چې کم دی دا زوړ پروګرام پکې لږ وچلوه چې تکلیف دی د هارډ اټیک بیمار یم دا موضوع راته پراته دي یو مې زوی وفات شو دغه موضوعتیا حالات کې او دومره ګنجایش مې نشته 4 لکه روپۍ به مې راباندې قرضوي او اوس دومره ګنجایش نشته چې یو تر راوړم هېڅ ګنجایش مې نشته کتونکو دادی خو په کور کې نشته خو دا دادی سره تړلي غمونه په دنیا کې پاتې شوي دي او د دردانې سره خبرې کوو چې دردانه په پلار باندې څونه خفه ده زوی السلام علیکم وعلیکم السلام زوی څنګه یې زه پرې ښه یم ښه یې کېږي ټایم پاس کېږي بابا د شو بابا یو کال مخکې ورته رور مې و په سترګو معذوره و عطیش جاوید هغه یو کال مخکې وفات شولو هغه په دغه باندې زموږ په پلار ته د زړه اټیک وشولو یو کال مخکې هغه هغه نرس ته ورته دویم د زړه اټیک په مزدورۍ لتلی و هلته په مزدورۍ کې ورته د زړه اټیک دویم وشولو هلته وفات شولو اوس دړیزه الله پاک وعده کړ الله پاک به ورکوي خو هېڅ سبیلی نشته دی دغه 2 ماشومانان دي نورې هېڅ نشته دی خو هېڅ سبیلی نشته دی الله پاک وعده کړ الله پاک به ورکوي خو سبیلی نشته دی هېڅ سبیلی نشته دی اسدالله بابا خو ولونه نور دي یو ته اتمه شوه صرف دا 2 زامنې دي دغه 2 زامنې دي نورې هېڅ نشته دی د ګټې څوک نشته دردانې د ګټې څوک نشته دی دغه 2 زامنې ماشومانان دي بابا لاړ په غریبۍ کې په دیاړۍ کې وفات شو لاړو په غریبۍ کې په دیاړۍ کې وفات شولو اوسه پورې د زړه اټیک ورته شوی مزدوري یې نه وه کړ ټول قرضدار یې خو ذاتي دې نه وروسته قرضدار کوم چا څه نه هغه لاړو په مزدورۍ کې وفات شولو د زړه اټیک ورته وشولو هغه ځای کې ورته الله د زړه اټیک لیکلی و هلته ورته وشولو دردانې ته سبق ویلی دی وی څلور سپاره الله په فضل سره د ترجمې سره یاد کړ ته ما ته لږ ووایه سبق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري يا رب قولوا كسماسنا ويسر لي أمري يا رب آسان كما من قاردتنا وحلل عقدة من لساني يا رب واصبر بندنا سماد جدي يبقى قولي شپوش خلق زما په وینا علم تر كيف فعل ربك تنویني څنګه کار کړ رب استاد یا سعاد الفيل په خوندانو د اتیانو سره علم يجعل قيدهم مونږ نو ګرځول تقدیر د دوی فی تو د لیدن په تباهی کې وارسل علیهم
چې موږ ولېږلو په دوی باندې طیرن ابابیل مرغان سیلونه ترمیهم بحجارتنا دې مرغانو به ویشته کول په ګټو سره من سجیل داسې شی وي په جهنم کې فجعلهم پس موږ وګرځولو خاوندان د اتیانو کعصوف معقود په شان د ګیا خوړولی شوي. الله ماشاءالله کتونکو دا د لور ده د دیو بچی چې کوم هغه هم قرآن حافظ و هغه هم لاړ وفات شو. بل دا ماشومان چې تاسو ګورئ چې دا د دادی بچي دي برحال تاسو د دو پیزارو ته وګورئ نه په مړه خېټه روټۍ نه ګزاره حال جامې په دې کور کې ډېر زیات غربت دی. علاقه د جده چارباغ دا په چارباغ کې باروغانو ده کو څوک هم داسې مالی مدد کول غواړي دا کډه د مالی امداد ډېر مستحقه ده. او بل چې دا ماشومان تاسو ګورئ دا قطار ماشومان چې دوی خور ته ناست دي دا د یتیمانه د دو د ګټې وټې څوک نشته او دادی په خپله وفات شوی دی. دادی تقریبا 20مه ورځ ده په دې کور کې زموږ هغه خویندې هم راغلي دي هغه بچي راغلي دنده ناست دي هغه ټول جاړي چې د هغو والد صاحب وفات شو او دا جزان چې کوم دي د دو په کور کې نه خرچه شته قرضداري دي او د دې ماشومې ته د پیو ضرورت دی او په کور کې راشن هم نشته. ها خور اړه پړه دې څه دي ووایه وروره پړه مې دا دی چې دا ماشومانان مې دي دا وږي دي رزق یې څه درک نشته دی دا کور یې جوړ کړی او چت یې اچولی و د پلستر هېڅ سبب یې نشته دی نه د ورونو یخ دی ژمی دی هغه خو تل یو سپین ږیری سړی او د زړه په اټیک باندې مزدورۍ کې وفات شوی دی راویستی دی موږ سنبال کړی د خدای دا نوم شته دی رزق الله سره دی الله به موږ له راکوي چې څوک مسلمان موږ سره ښه کوي الله دې ورسره ښه وکړي هر مسلمان چې موږ سره ښه کوي الله پاک دې ورسره ښه وکړي الله پاک سره هر څه ډېر دي ایزوري چې کوم هغه پیداوار والا هغه و هم مجبوره و هم د زړه بیمار الله پاک اغستی دی الله پاک چې کوم مسلمان سره ښه موږ سره څوک ښه کوي خدای دې ورسره ښه وکړي. کتونکو زمونږ یو ملګري د دو سره امداد کړی دی هغه ته ما خبره بله شپه وکړه چې داسې یو غمزپلی کور دی په چارباغ کې دی او دادی لاړ وفات شو د هغه د ګټې څوک نشته هغه د دو هغه زړه ویډیو وکته بیا پکې دا ماشوم وکته بیا پکې هغه بچی د هغه وفات شو هغه درد یې وکوت نو بېګا یې زما سره رابطه وکړه وسیم بھائی زه تاله 20,000 روپۍ درلېږم چې فوراً دوله ورسوه چې د دو فی الحال د کما په کور کې خرچه نشته او جمع دی په دې کور کې تکلیف دی درد دی نو څوک هم زموږ دا پروګرام ګوري زموږ د پروګرام مقصد دا دی چې په دې سخته کې د دو سره ودرېږئ څوک داسې مالي مدد کول غواړي د دوی یو نمبر به موږ تاسو ته کیدو د دوی یو تره دی هغه نمبر به تاسو ته کیدو به هغه نمبر باندې سره رابطه وکړئ دې علاقې ته راشئ د علاقې سروې وکړئ دلته تپوس وکړئ کو تاسو ځای نه معلومیږي زما نمبر دغه دی په وټساپ چلیږي په دې پروګرام کې په هغه نمبر زما سره رابطه وکړئ او د دې غمزپلي کور سره ودرېږئ. چې ستاسو نوم دی لیاقت نوم دی بابا تاسو بابا بابا مړ شوی دی ای هی بابا مړ شو دی اوس بیا بابا دې یادېږي څونه یادېږي بیا دادی مړ شو دادی خو کور دی مړه دادی به اوس راشي ښه تا ته چا دادی مړ دی مړ شوی دی ته دې ورځې بیا دې ورځه ته دې غوره خبره ماشه ما ته وګوره څه نوم دی بیا ما ته وګوره ما ته وګوره دادی ته ها ما ته وګوره مړ دی ته بس خپای ما ته وګوره کنه جاړه ځانې زه دا واله پیسې کتونکو دا نابینه ده جي دا نابینه ده په سترګو باندې دا سینې نه دا والا دا یو ورور تا له رالیږلي الله والا سړی دی کراچۍ نه 100,000 روپۍ دي ښه الله پاک دوله چې څه په حاجت منې ډېره الله پاک دې وله حاصل کړه ستا دې هم الله چې ته په څه حاجت ته دا کار کوې الله دې ستا حق حاجت حاصل کړي چې په څه زموږ ته وس نشته الله دې ستا هغه مدد وکړي زموږ ستا د مدد څه وس الله دې ستا حق مدد وکړي چې ته په څه حاجت دا ښه مونږ سره کوې
اچھا دانې دا خو موږ لګي لېږلي وایه د دانې وایه شا په څه حاجت باندې لېږلي الله دې الله پاک چې د دې سړي څه حاجت دی الله پاک دې ولا زر تر زره حاصل کړي دانې زما ملګری دی د هغه بچي نشته هغه بچی چې نو هغه دلته تللی وي هغه تالیدلی و هغه ما لیدلی او دعاګانو درخواست دی پلکناز نومې دی یو اجاز بایی دی یو بادر دی 3 ملګري مې دي زامن یې نشته الله پاک دې ولا اولاد نشته اولاد الله پاک دې ولا ورکړي نیکمله مسلمانان الله پاک دې ولا ورکړي الله پاک دې ولا ورکړي الله پاک دې ولا نیکمله الله دې ولا داسې ورکړي د هغوی پکې فایده کتونکو دا کو د دې علاقې پیه دی که مینه دی هغو ته درخواست کوم ډېر ډېر مالداره خلک دي په دې علاقه کې دا یو ډېر غمځپلی کور دی او د دو سره مهرباني وکړئ د دې نمبر تاسو ته موږ ږدو په هغه نمبر باندې سره رابطه وکړئ دا د دو اتره نمبر دی جی دا نمبر دی 0345 62 19 666 او نوم دی عبدالقدوسو دا نمبر په دې پروګرام کې ښکاري په دې سخته کې د دو سره ودرېږئ حضوردانې موضوع ښه ها لاړو دعاګانو کې یاد ساته ښه ښه چې وسکه دا لاړو لویه شي ښه چې وسکه دا لاړو ښه چې وسکه. دعا کوه دعا ښه او چې لاړو وسکه ښه چې وسکه پاخور لاړو ښه ښه دعاګانو کې مې یاد ساته صحیح ده؟ تاسو لا په څه حاجت ګرځئ خدای دې ستاسو تر سره کړي خدای دې زموږ تاسو چې په څه حاجت ګرځئ خدای دې دغه خلکو په زړونو کې واچوي چې موږ سره مدد وکړي پاک پروردګار بادشاه تاسو دې خدای خوشحاله کړي تاسو دې خدای عزت نصیب کړي تاسو دې خدای د قبر مدد وکړي الله دې تاسو له جنت راکړي چې څوک موږ سره ښه کوي هغو له دې الله پاک ورکړي 100,000 روپۍ تعالی رونو راولېږلې کراچۍ نه ښه ښه الله والا خلک الله دې والله په لکونو بدل کړي خدای سره څه کمی خو نشته هغه سره خو هر څه ډېر دی خدای دې والا په لکونو بدل کړي الله په څه حاجت لېږلي خدای ته والا هغه حاجت تر سره کړي مجبورو سر څوک ښه کوي هغو سر دې ښه خدای پاک وکړي مونږ خو مجبوره یو څوک ورسره ښه کوي مجبورو سر نه هغو سر دې الله ښه وکړي الله دې ورسره ښه وکړي الله په څه حاجت لېږلي خدای ته والا هغه حاجتونه تر سره کړي یا الله ته والا تر سره کړي یا الله څوک چا سره مجبورو سر څوک ښه کوي خدای ته ورسره ښه وکړي یا الله ته ورسره ښه وکړي یا الله ته ورسره ښه وکړي یا الله ته څه مجبوره خو نه یې مونږ مجبوره هم تا پیدا کړي اوس بل طرف نه نه یو راغلی خدای ته ټولو سره ښه وکړي امین امین خورو دغسې هم دعاګانو کې یا ساته انشاءالله زمانونه به تاسو سره رابطه کوي ښه صحیح ده کتونکو موږ خپل د حصې جهاد وکړو اوس بقایا تاسو ته انتظار دی چې تاسو څه کوئ لاړو ښه خورئ لاړو دې مهرباني